रोज रोज आकर कहते हैं कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर साहब, आप बताइए, 3 दफा मार्शल लॉ क्या ये पेशावर ट्रैफिक पुलिस ने लगाया था? जबरदस्त खपल द इलेक्शन कैंपेन खबर हुकम چې دا ټول اسټیبلیشمنٹ ټول ادارې عمل کړي دي، کاغه عدلیه دو، کاغه میډیا دو، کاغه الیکشن کمیشن دی، په هر شي کې د دو مداخلت دی. نو زه دا یم چې جرنل صاحب مفي وغواړه د قوم نه، د قوم به د معاف کړي. دا دومره بې اعتماده شوي دي چې د ریل ګاډي په پټرۍ باندې کم پوډریون نوستي هغه یوه خبره کوي، په باندې خلک اعتماد کوي، خو د دغه په خوله باندې خلک اعتماد نه کوي. سپیکر صاحب، د الیکشن په کمپین کې مولا ټلیفون نه کول، د مبارک په نامه باندې د دغو ټوټو مولا رینګ کولې چې ګوره قبرستان له زموږ هیډ افیس له روشه د اننون نمبرونه ورته کلونه کول، مو یې کال نه اټینډ کولو، مو جواب نه ورکولو، ما ته چې د مو سره ټایم نشته زه نشم درتلی. یوه ورځ راپسې حجرې له راغل او کېناستل چې مې په وڅښلې، مو چې خدمات یې ویل یې چې موږ راغلي دغې له یو چې په ټوله دنیا کې د اسټیبلیشمنټ رول وي، د اسټیبلیشمنټ د رول نه بغیر ته الیکشن نشي ګټلی. ما ورته چې مقصد دې څه دی؟ ورته ویل چې ته به چې کوم دی زموږ روان چیف منسټر دا پرویز خټک دی، ته به پرویز خټک جوین کوې، موږ به تاله پیسې هم درکړو. ما ورته په جواب کې څه وویل چې 50 ټوکړې نه جوړېږي، 50 ټوکړې زه والله که عمران خان پرېږدم، که الیکشن ګټم او که نه ګټم. سپیکر صاحب بیا رپورټ ته شو، او چې رپورټ ته شو د پرویز خټک چې کم کاس و، انډیپینډنټ امیدوارانو له بیا ټلیفون نه کول چې تاسو د پرویز خټک کس له کېنو، تاسو سلینډر شو، د دغه په حمایت کې پریس کانفرنس وکړو، خلک به پریشرایز کول، د اننون نمبرونه به ورته کلونه کول. چې کله خلکو زه پریشر برداشت نه کړو، کېناستل، خو چې کله پاته دغله ولګېده چې غني یې ګټي، د مو په نامه باندې یې بل سړی مدرولی و. سپیکر صاحب د هغه تعلق د فلاین کوچ کې چې کوم دی کلینډر و چې عبدالغني نومایه وه، آی دې مو مقابلې له ودرولی و صرف د اوږد خرو پیدا لپاره. هغه د 80 لکو روپو ورته ټینګونه وکړ چې انتخابي نشان یې وکټ ورکړی و او عبدالغني و تحریک انصاف کا نامزد امیدوار. دا دومره غورځېدلي خلک دي د دغه په هر ډپارټمنټ کې، په هر کور کې چې کوم دی نه کور وي دوی پکې کور وي. زه دا یم لکه څنګه پرون قرارداد پوه شوی دی، زه یم چې بل قرارداد هم راوړلی شي، مو د دغو خلکو کوټ مارشل وکړلی شي. سپیکر صاحب، د دغه سراسر د الیکشن په دوران کې همدغه مبارک رپورټ ته شو او د پرویز خټک چې کم کاس و د هغه دپاره یې 20,000 جیلي بیلټ ووټ جوړ کړو، بیلټ پیپر یې جوړې کړې او په مختلفو ځایونو کې یې تقسیم کړې، په مختلفو ویسګونو کې یې تقسیم کړې. خو د موږ د تحریک انصاف د ورکرانو له ظاهره چې سین پیش کوم چې د مو ته همدا هدایت و چې تاسو به رول پلی کوو د پولینګ په ډې باندې، تاسو به چې کوم دی جیلي ووټ نه سو. الحمدلله پاکې موږ په 15 پولینګ سټیشنو باندې چې کوم دی جیلي ووټ ونیوو چې د هغې موږ روکتام وکړو او الحمدلله شی موږ وګټلو. سپیکر صاحب، تر دا پورې چې د کم د فلاین کوچ کلینډر یې ودرولی و، د دغو دا میشن و چې د عبدالغني به رپورټ ته شي او دا به د خلاف تقریر وکړي، د دغه خلاف چې کوم دی ویډیو بیان جاری کړي، د دغه خلاف چې کوم دی میډیا له بیان ورکړي او موږ به په رپورټ ته شو ډاز به ته وبسو. سپیکر صاحب، په سړي پسې مو نه ویډیو کوله، نه مې میډیا له بیان ورکولو، نه مې پسې چې کوم د سوشل میډیا بیان چلولو، که ما پسې په سوشل میډیا بیان چلېده دا پته موله لګېده چې دا سړی په ما باندې ډن کوي، همدا ولیډ سي او دا چې کوم د الیکشن ملتوي کوي او دا سړی په ما باندې توانوي. نو سپیکر صاحب، موږ د ډېرو سختو حالاتو نه تېر شوي یو، موږ د خپل قاید سره ولاړ یو،
زه د خپل وزیر اعلی علي امین ګنډپور چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی زه برپور زه مضبوط چې کوم دی ملګرتیا کوم